تعجب والا خبر اکرما دغه صاحبان چې دلته پراته دي د شیخ جنید پېښوري رحمت الله تعالی علیه پشان تھا او د مبارک او د دور دراز علاقونا خلق نن د اغوی سلام د پاره راځي، خلق د دوی سلام ځان د پاره سعادت مندي ګړي، دوی سره ولاړه، دوی سره یو ساعت تیرول ځان د پاره خوش قسمتي ګړي، سکون ورته ملاوږي چې دوی سره کینی، اطمینان ورته ملاوږي. او دا صاحبانو یاد لري وجه صدا وجه دا د علما فرمایي چې دا هغه خلق دي چې ناجایز شهوات خو پرېږده، دا هغه خلق دي چې دوی حتی الامکان په خپلو نفسونو باندې په ژوند کې جایز شهوات هم دوی بند کړي په خپلو ځانونو باندې نه به منل چې نفس به څه ورته ووي. او زه یو مثال در کومه، رساله قشیریه ډیره ښایسته یو رساله ده، په 600 صفحاتو باندې مشتمله ده. امام قشیری رحمت الله تعالی علیه لیکلې ده او په هغې کې یو خبره ډیره ښایسته خبره ذکر کړې، سره حیران شي چې د شیخ جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه، شیخ جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه مامامو د شیخ جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه مرشد پاکمو عبدالله سر سقطی رحمت الله تعالی علیه، دا ډیر لوی صاحبو. شیخ جنید بغدادي سے فرمائی چې زما مرشد پاک عبدالله سر سقطی رحمت الله تعالی علیه 40 کالا گازرا او شهد نو خوړلی، 40 کالا. چې ما ترنه تاسو کا چې عبدالله سر سقطی رحمت الله تعالی علیه دا خودواړه جایز دي، گازرم جایز ده او شهد چې کوم دي غبین اغم جایز دی. 40 کال وشو چې تاسو نه دي خوړلی. چې عبدالله سر سقطی راته و فرمایل چې بچې ماتم پتا چې جایز دي، وی چې یو ځل کور ناستم او دغه دواړه شیان زما مخې ته پراتو. عبدالله سر سقطی فرمایي وی چې نفس راته وی چې لږ وخوره، وی چې دا نفس راته وی چې لږ وخوره، وی چې ځان سره معهد وکړه چې دغه سیز به نفس له 40 کاله نه ورکوم. نو دغو خلکو په جایز شیانو کې د نفس د خواهش څومره مخالفت کړی دی. خدای پاک جل جلاله هغه خلق ترنه جوړ کړي دي چې بیا یې په مریدانو کې سید الطائفه شیخ جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه غوندې خلق پیدا کړي چې هغه ته خلق سید الطائفه لوی صاحب. نو چې کوم د نفس ناجایز شهواتی والله دغه خلقو نه کده خدای اولیاء جوړ دي، خدای مقربین تر جوړ دي، د خدای محبوبان تر جوړ دي، د خدای نازولی تر جوړ دي. علما فرمایي په دغه کار کې اهم کردار د دې خبرې دی چې دغه خلقو همیشه د پاره چې نفس کوم ناجایز شهواتی هغه خو یې عزم تر کړی دي، هغه خو یې عزم پرې خودي دي، خو د دغه خلقو په د ولایت کې چې د اهم سیز کردار دی هغه دا دی چې کوم جایز شیان دي او دوی نه په یو موقع باندې خپل نفس غوښتي دي او نفس یې په خوشحالي ده، دغه خلقو الله جل جلاله رضا د پاره اغم پرې خودي نه دي کړی.